ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حج کی دری فرائض دی. اول احرام، دویم وقوف عرفہ، او دریم طواف زیارت. د حج احرام او تاسو وتړئ د خپل بلډینګ او په اتم تاریخ باندې به مینا ته لاړ شئ. د نهم په شپه یا د نهم په سهار به تاسو د عرفه میدان ته لاړ شئ. د عرفه په دې میدان کې داخلېدل، څه وخت تېرول، دې ته د شریعت په ژبه کې وایي وقوف عرفه. وقوف عرفه دا د حج په دریو فرائضو کې د ټولو نه اهم فرض دی. اوس په دې وقوف عرفه کې یو عمل هغه په خپله فرض دی، او هغه دا چې د نهم تاریخ د زوال نه، د نهم تاریخ د زوال نه د اختر د ورځې د سهاره پورې د 5 منټو لپاره حاجي د عرفات د میدان ته وردن نشه، نو بس فرض یې ادا شو. فرض یې ادا شو. د وقوف عرفه وقت شروع کېږي د نهم تاریخ د زوال نه. تاسو به یا 9 بجې یا 10 بجې یا 8 بجې ورسئ، نو بیا د زواله پورې آرام دی، استراحت دی. ګنټه، 2 ګنټې، 3 ګنټې آرام وکړئ. چې کله د زوال وخت ته نیمه ګنټه 20 منټه پاتې شي، نو که موقع میلاوېده، رش نه او غسل دې وکړو، خو ډېره ښه ده. خو د غسل موقع کمه میلاوېږي نن سبا وخت کې، نو بیا به صرف اودس وکړي او د نور د زوال سره بیا لمونځ دې لمونځ. اوس مسله دا ده چې کوم حاجي د عرفات د میدان جمعات مسجد نمرې ته لاړو، نو هغه خو به د هغه جمعات په امام پسې د ماسپښین او د مازدیګر دواړه لمونځونه د ماسپښین په ټیم کې اوسېږي. لیکن په مسجد نمره کې چې ډېر زیات زور میلیونه کسان راشي، دا باقي 25-30 لاک خلکو په خپلو خیمو کې
نو مسله دا ده چې حاجیان په خپلو علمو کې د جمع موضوعونه کوي د ماسپښین نمانځه ماسپښین لمونځ د ماسپښین په وخت کې او د مازدیګر لمونځ د مازدیګر په وخت لکه څنګه دغه طریقه ده چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړو هلته کې بیا تقریبا په هر خیمه کې عالمانی نو که عالمو او تاسو دې مسله بیان کړه چې وی تاسو مسافر سفرانه موږ بیا به سفرانه موږ کوي او کله هغه ځای خیمه کې در سره کوم عالم هغه درته وی چې موږ پوره مؤمنین بیا به پوره کوي دا لانجې نه کول پکار چې تا ته خیمه کې کوم عالم وي بس باغی عمل دوا نو بیا کار داغه برابر د ماسپښین د منظر نوښتو سنت طریقه دا ده چې بیا نور انتظار ونه کړي او وقوف د وقوف مطلب دا دی چې ګوره کنه څلوېښت ورځې به پنځه څلوېښت ورځې به پنځه دېرش ورځې به میاشت به تاسو تېروئ لیکن ستاسو د دې ټولې میاشتې نچوړ او چې راجمع کړي که نه هغه دا نیمه ورځ ده د ماسپښین لمانځه ده د نوره پرې ورځو پورې دا ټوله خواري د دې لپاره نو چې دا درنه ځای نشي دا حضور لاله نشي دا به ډېرو خوبونو کې ځای نشي په دې خبرو اترو کې ګډوډي تېره نشي او هم الحمدلله په سبیلونو کې تېره نشي حاجیان بیا په هغې باندې ژړوي نو کوشش دا پکار دی چې دا نیمه ورځ په ځان سړی سخته تېروي خوراک هم کم کړي اسکاک هم کم کړي خوب هم کم کړي ځکه اصل حج دا دی او دعاګانې ووایي تسبیحات ووایي د قرآن تلاوت کوي الله ته کوهي وباسي الله ته ژړاګانې کوي کله اجتماعي طریقې سره کله انفرادي طریقې سره عامو کتابونو کې مختصره وظیفه لیکلې ده او یو حدیث کې راځي چې کوم مسلمان د عرفات په میدان کې کوم حاجي سلزله دا کلمه ووایي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو سلزل سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو سلزل إذا درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم الله جل مجنون يقول فرشتو روي چې دا هغه بنده سجده وبدله چې زما تسبیح تکبیر تهلیل زما حمدي وي او زما په پیغمبر باندې درود وي او یا الله جل مجنون خپل جواب ورکړي چې حاجي ما ستا ګناهونه معاف کړه او ته چې کوم سفارش د ځان په باره کې کوي هغه یې قبول کړو او د عرفات میدان د ټول حاجیانو لپاره کې ما ته سفارش شیر هم زه قبلهما بدل دعاګانې وکړو نور په دې کتابونو کې دا دعاګانې دي
ودليل أسيبا خبر دادا بس كم تسبيحات كم أذكار يخوف إسلام معمول لي ما أخوة أولياء الدعاء طول الأزياء بهتدين عمل أو بار الله دعاء قولي أو دعاء سنة طريقة هذا شاور الله حمد الصلاة الحمد لله رب العالمين بيانا الله بغمر بني بلو شريف أو بيا الله نبقوكي إنكوكي عربيكي قولوكي دعاقاني واني أو يا باخركي بيا حمد أداكي قولوكي واني حق خداري كسرين لماسفخين من الماجيقات بوري أو الماجيقات من المرد بليكوكي ولاني أو يا الناس دي أو مسلسل الله تجرى لي وموضوعي كان سبوري نطريقة هذا كل ساعة قبل أذكار شروع كستريجي بيانك آرام ولا بيانا باسيكا أودستازكا بيقبل أوراق شروعا بيانا باسيكا كلا بحر وهو كوزا أو كلا بحيمة ناسوس أو يتر طريقة ذات يسلم نوارتا أولاد أوليه أو قبلية مخكي أو يسلم الله تنيولي أو الله تسلمني نعرفي قولة نعرفات كميدان في مقام دنوات بقيوتوكي إسرائيل الواجب دي بعض حاجيان جلدبازی کئی مریض موسیقی میراغوان شد پری حیث و پری لالش کی زنزد ورسوان او زن کو یمشی بانوان بقریوتون اولانی لعرفات حلول راوی بودلو پتوانید نحج کی نقصان مناوزدو او باقاعدات دم هم دمانی واجب و لازم مدري خبر الشخص هذا المكان بياج كذا نور بريوتو سرا لعرفات ميدان نبيان على وادي دلي لمزدلفين ميدان بس بعرفات ميدان تشيل الله لما وقت بس الله شكرا ذاك ولا بس يجبروا شحال